رحیم مولوي صاحب څلور ټرنه وواله خو تر اوسه پورې خپله دعوې تر سره راغلی هم نه دی چې ټچه کي دا مناظره به خلک اوري کله توسل ته ځي کله عباراتو کې خپلو مشرانو عباراتو کې تضادات ثابتوي کله یو طرف ته اوس چې دا توسل عبارت پرې شروع کړه دوی ته مې ویل ما پرېږده ټایم خو به په سډه کوي نو که دغه نه کوي خو بیا به جګړه کوي پرېږده چې کوي دویم نمبر هغه فاتحه که طریقې بیا راواغستلو چې موږ په درې ځل جواب وکړو چې یاره دوکې نه کار مه اخله او بیا چې هغه عبارت یې ووایو نو هغې کې هم دغه خبره چې عامو قبرونو له راتلل عرض معروض کول د رسول الله وسلم او د عامو اماتو قبرونو کې ځمکې اسمان فرق شته دی مولوي صاحب ستا مشرانو هم کړی دی دویم نمبر مجالس الابرار یې پیش کړله ګوره فتاوی رشیدي ولم لیکل دوړ کې فرق د وروسته پیش کوم دویم مجالس الابرار نو مجهول سړی دی مجالس الابرار تر اوسه پورې پته نه لګېږي مجهول خلک مه راوچوتوه بیا وایي هغه وایي چې یاره دا د صحابو نه دی ثابت تابعین نو زه قرآن حدیث تابعین ته به مسلسل پیش کوم پته نه لګي دا تا ته ولې نه ښکارېږي بیا وایي دعا عبادت دی ګوره دا خبره ما بار بار وکړله چې دعا څنګه چې ژوندو ته توسل فعلي هغه ته ویل ماله دعا وکړه رسول الله صلی په خپل خبر کې مبارک حیات ته هغه تر دعا درخواست کول دغه په دې معنی سره عبارت د الله نه دعا غوښتل د دعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتل نه دي دجل نه کار ما اخله بیا وایي عقیده د دین نه ثابت ما مخکې لیکلي دي چې دا مستحب مستحسن عمل دی هغه ته مونږ ضروري واجب عقیدې په درجه کې نه ګرو بیا په تحریرات حدیث باره کې ویل چې دا خو املایي دی مولوي صاحب دا د مولانا حسین علي صاحب رحم الله د ژوند اخرنی کتاب دی دغه مخکینی کتابونو په دې سره منسوخ ګڼلی شي د ژوند او زندګۍ اخرنی کتاب دی بیا د هغې نه پس دویم مولوي صاحب راغی وایي بخاري شریف دا ستا مشر په دې باندې مستقل کتاب لیکلی و یہ بخاری امام بخاری نے نہیں کسی کنجر نے لکھا ہے دا ستا مشر وایي بیا د دې نه پس دا راغی ستا ندائی حق د دې جلد نمبر 1 دے صفحہ 578 دیو د مړو بارے کو اپنے دوستوں سے ملاقاتیں کرتے اس عالم برزخ کے آسمان زمین اور جنت میں جہاں جی چاہے جاتی ہے اور اپنے ساتھوں کی یاراوری کرتی ہے دا ستا مشران لیکي په موږ باندې الزام مه لګوه بیا د دې نه پس دا اقامت البرهان والا وي فتح الباری خو سره معتبر نه دی د ستا مخه فیض الباری تر سره پیش کې فیض الباری بارک دې نه پس بیا دی راغی وای مجهول الحال له پلان کې ما التواضی ویلا چې زه په دې بحث نه کوم ځکه دا عمر فاروق رضی الله تایید ورته حاصل خلیفہ راشد د صحابه کرامو اجماع ورته ثابت ده بیا د دې نه پس راغی توسل والا بحث شروع کو نو هغه خو زمونږ استاد موضوع نه د خپل ټیم ټکول لپاره بخامه هغه کې ځکه چې دا نه کې نور بسکه زموږ استاد بحث توسل کې نه دی التم توسل دے نتوسل الیک بعم نبینا صلی الله علیه وسلم اصل توسل پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دے چې کله هغه موضوع ان شاء الله باقي کې برتس دروخه بهرحال بیا د په حدیث باندې جرح طرف ته راتلو ما یو راوي خود چې بخاري راوي دی دا غي نه پس د حدیث ثابت نه ضعیف دی دا جرح مبهم دا رجب کې کېده او مولوي صاحب او بیا ما دام ویلی و چې په یو حدیث په سند کې معمولی زو پرام شي نقصان نه رسي ځکه اتفاقی ثابته ده د لسو کتابونو په حواله سره کې ټیم را ترکه ټیم ودرې شي درته پیش کما چې په مستحب بلکې ندای حق هم لیکل دي چې په مستحباتو کې ضعیف حدیث هم کافی دی اول خو د بخاری په سند سره دی ضعیف دین الحمدلله دینه پس لازم یو لسم نمبر دلیل دا زما سره ابن کثیر دی جل نمبر صفحه نمبر د دې 778 دی وی ام د قایت دل وقت ذکر جماعت منهم الشيخ ابو منصور الصبافي اے پورے جماعت نقل کړه یو کس نه في كتاب الحكاية المشهورة عن العدوي قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال السلام عليك يا رسول سمعت يقول ولو أنهم ظلمون بهم جاءوك إلى آخره وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفيا بك إلى ربي بيشو زرا غلیم تا شفاعت درخواست کی رسول الله صلی قبر باندې وای دا مشهور دی دا ټول لیکلی دي دا مشهور دی لہذا باقي باس مکوا دین پس لازم امام مالک رحم الله تعالی امام مالک رحم الله نو مواغه سو انسان نه دی نقل دا زماس د امام ابو حنیفه قول مجالس الابرار ولا مجهول سړی نو خو چرته سند نشته دا شفاعت قاضی عیاض رحم الله دا صفحه 251 دا امام مالک رحم الله مناظره نقل کوي په سند سره د امیر المؤمنین جعفر سره د باس شروع دی ورته وی لا ترفع صوتك في هذا المسجد دلت اواز مو چتو امام مالک ورته فان الله تعالی ادب قوما لا ترفعوا اصواتهم فوق النبي ومدح قوما فقال ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله وذم قوما فقال ان الذين ينادونك وان حرمته ميتا كحرمتي حيا فاستكان لها ابو جعفر دي خاموش وقال يا ابا عبد الله استقبل القبلة وادو ز قبله تمخ کما او دعا وکما ام استقبل رسول الله صلی الله علیه وسلم یا نبی اسلام قبر مبارک تمخ کم دعا وکم فقال ولم تصرف وجهكانوا تو ولي مخاله قبر نستاره قبر سره ولي ورانه ده دا ابو ایوب انصاری قول مې تمخ کې پیش کوشش غټي خاوري تریم راغله پنځ پیرانو غونته کې زیری ارو بچدي وهو وسيله ابيك ادم علیه السلام داستا استاد نیکو وسیله د قیامت پر بل استقبله بلکې تمخ کړی تا واستشفي به
فیشفعه الله تعالی بلکہ شفاعت درخواست وکړي نبی علیہ السلام ته الله ته بستا شفاعت وکړي ولی قال الله تعالی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم دا پورا په سند سره نقل به سند خبرې من نقل کوا مناظره د امام مالک رحم الله ور باندې شوې ده بولی صاحب د دې نه پس راځو دلایل ګڼ دي خو زه فقهاو ته هم راځم چې بیا چېرې فقها نه وو دا زما سره اول نمبر فتح القدیر دی جلد نمبر 3 دی صفحه 169 دا د احناف معتبر کتاب دی بیا وایي چې قبر مبارک ته راشي ثم یسأل النبي صلی الله علیه وسلم شفاعه بیا به نبی علیه السلام ته شفاعت درخواست وکړي چېرته قبر خواته پنځپیریان وایي شرک دی فیقول یا رسول الله اسألک الشفاعه یا رسول الله اسألک الشفاعه نبی علیه السلام خواته به راشي شفاعت سوال به وکړي زما لپاره دعا وکړي چې زه په دین اسلام باندې وفات شم دا مولوي صاحب دویم نمبر عالمگیری 500 علماء احناف فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 دی صفحه نمبر 266 دا دی وایي فیقول السلام علیک یا رسول من فلان ابن فلان خپل بم ذکر کی به چورته چا ویلی اے د الله رسول الله پتا باندې سلام پلان کې زوی پلان کې طرف نه هغه شفاعت کو یستشفع بک الی ربک فشفع له ولجميع المسلمين هغه لپاره د شفاعت سوال وکړو د ټول مسلمان لپاره 500 علماء احناف ستاده مجهول کتابونو نه دریم نمبر مولوی صاحب دا مجموع الانهور د احناف معتبر کتاب جلد نمبر 1 صفحه نمبر 464 دی وی طریقه ذکر کوي بیا بو السلام علیک یا رسول الله اسالک الشفاعه الکبرى اے د الله رسول شفاعت کبرى سوال کو زمانه پر الله نه شفاعت وکا دا مولوی صاحب مخ کی رازو صفحه نمبر 208 دا کتاب الاذکار د امام نووي رحمه الله فیتوسلوا فیقن واستشفعوا به الى ربه سبحانه بیا بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر شفاعت درخواست کی دا شافعی المسلک المغنی لابن قدامه حنبلی جلد 5 صفحه 214 کې لیکي صفحه 200 بیا به وی ولو انهم ظلموا دا وقد اتيت مستغفرا من ذنوب بیا نبی اسلام روزي مبارک تور شفاعت درخواست وو کی دا شفاء وفاء الوفا ده ابو منصور کرمانی د حنفیون جلد 4 صفحه نمبر 225 کې دی وی وقال منصور کرمانی خلف ان كان احد او ساکب تبلیغ التسلیل کچار تر سلام درخواست کړي نبی اسلام روزي مبارک ته ورسو هو السلام علیک یا رسول الله من فلان ابن فلان یستشفع بک الی ربک بالرحمت والمغفرة فاشفع له اے د الله پیغمبره هغه شفاعت درخواست کړي ته ورله شفاعت وکا دغه رنګ د شفاء او استقام د دې صفحه نمبر 208 دی ان كان احد او ساکب تبلیغ السلام تقول السلام علیک یا رسول الله من فلان ابن فلان یستشفع بک الی ربک بالرحمت فاشفع له اے د الله پیغمبر شفاعت درخواست کړو اے دومره فقهاو ته پتن لګیر پنځپیرانو ته پته لګیر چې دا شرک دی دا ما ثبت به سنت د شیخ عبد الله صبری مولا د موي چې قبر خواته براشي د شفاعت درخواست وګوي قد جئنا یا رسول الله ظالمین مستغفرین لذنوبهم مونږ په خپل ځان باندې ظلم کې ستا قبر خو فشفع لمن جاءك ظالما بیا بر شفاعت درخواست وکي پوره دا خبره بنقل کې دا مراقل فلاح شرد نور اللذا صفحه 432 دهنا په معتبر ترین کتاب دی دیم وی په صفحه نمبر 432 باندې وی التبراش وی بی السلام علیک یا رسول الله من فلان ابن فلان یتشفع بک الی ربک فاشفع له وللمسلمین اے د الله پیغمبر د شفاعت درخواست کو تر هغه لپاره سفارش درخواست وکا او د پوره امت د لپاره موکا زرا زم علماء دیوبند ته مولوی سیو دا خو فقهای کوم لس حواله نورم پیش کولای شمه خو د ټیم په مطابقت سره لس ما پیش لیدنه بس علماء دیوبند ته تسکین الصدور دا هغه کتاب د چې په دې تمام اکابرین دیوبند په دې باندې تقریرات کړي دي مولانا حسین احمد مدنی د ټول پکې دي کم کتاب په مجهول کتاب دغه حوالہ خود رہا مولانا مدنی سے پدی تقریر کی تمام اکابر دے سے لکھی چون کہ انس وسلم کی قبر مبارک کا علم تواتر سے ثابت ہے اس لیے آپ کے قبر کے پاس حاضر ہو کریے کہ نہ کہ حضرت آپ میرے مغفرت کی شفاعت فرمائیں جائز اور درست ہے دے تمام اکابرین علماء دیوبند اجماع دویم نمبر ابی حیات مخکمہ دا عبارت پیش کو صفحہ نمبر 52 باندې زما استاد سند دے فتاوی رشیدیہ دا دے وہی وہی دا قبر خواہ راتلل دو تیسری کہ قبر کے بعد جا کر کے کہ اے فلاں تم میرے واسطے دعا کرو حق تعالی میرا کام کر دے اس میں اختلاف ہے پدی کی اختلاف دے چام اموات تو راتلل شترے کنا مگر انبیاء کی سما میں کسی کو اختلاف نہیں انبیاء پر سما کے ریچ اختلاف نہیں شترے انبیاء قبروں تو راتلل دعا درخواست کول پدی کی اس سے اختلاف نہیں شترے دا مسائل رفت قاسمی جلد 5 صفحہ 338 سے مشہور معتبر صفحہ نمبر 338 دے مو اس کے بعد کے سلام کو جس نے اپنے اس کے بعد اس کا سلام پہنچایا جائے جس نے اپنا سلام پہنچانے کی درخواست کی ہو اس کے لیے یوں کہنا چاہیے السلام علیکم یا رسول من فلان ابن فلان یستشفع بک الی ربک فاشفع له ولجميع المؤمنین یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فلاں کی جانب سے سلام ہو وہ آپ کے پروردگار کے بارگاہ میں آپ کی شفاعت کا طالب ہے پس اس کے اور تمام مسلمانوں کی شفاعت فرمائے دغس یو کتاب کو راهنا پورا فقها را واخله چې قبر ته ورتلل د زیارت په وخت کې هغه شفاعت درخواست کول شرک دی بسم الله وکا چل والمکوا دا معرف القرآن مفتی شبیر سے مخکمه د عبارت پیش کوم چې دغه رنګي
نشر الطيب د مولانا تانوی صاحب رحم الله هغه وی قبر خواته به ورسره شفاعت درخواست وکړي بیا روایت نقل کړي اس وقت نکیر منقول نہیں پس حجت ہو گیا صحابہ یا تابعین چا نکیر نه کړي پس حجت سو علاوه سنن د مولوی صاحب دیم وی فثبت ان حکم الاتي بغل بیا وی فينبغي لمن ظلم پکار دی مناسب دی چې چا بزان باندې ظلم کړي ایزور قبر او زیارت وکړي قبر د رحیم د ټول ناولنې خبره زدا کوم چې د ویل چې دا توسل چې دی زما ستا خبره په توسل کې نه ده او زما ستا خبره په استشفا کې ده ما خو تا د په اول سر کې ویلو چې د دې جواب را لره کې دا سوال به بیا تاسو نه کوو په دې ځای کې تا استشفا د توسل قسم ګرځولې استشفا د توسل قسم ګرځولې ته څنګه دا خبرې کې بیا د فاتحې کا صحیح طریقه باندې خبره وکړه ماته چې دا د کتاب نه چې هغه مې ورته پیش کړه چې ضمیمه پکې داخل نو د هغې صحیح جواب ورسره نه و بیا یې بوسو کې اوبه بوتلې بیا وایي چې د دعا درخواست دا دعا نه ده دا کومه فلسفه ده مولوي صاحب سړي د قبر خوا له لاړ شي ماته ما له دعا وکړه قبر خوا ته لاړ شي هغه ته وایي چې زه ستا نه دعا غواړم دلته وایي زما سره اقامه نشته وایي دا دعا نه ده وایي دا د الله نه دعا ده دا کوم اصول دي ښه جي بیا بله خبره دا ده چې تا چې کوم دغه والا روایت پیش کړی و مخکې دغه عربي هغه واقعه دې پیش کړې وه د مخکې واقعه کې بای کې راوي د مسلم ابن کیسان هغه ضعیف ته دغه ثقواله ماته ثابت کا بیا چې د بل د امام مالک دا قول دی پیش کو نو پاغه کې ځان لچې دی راکا کتاب خدای په دې کې هم دی په دې باندې په دوه طریقو باندې جرح کوي اول دا ويقول في خلل من وجوه اول ان هذه الروايه ليس لها سند فلا يعتمد عليها په دې باندې رد کو تاویل چې دا دغه دی غیر مقلد دی زم چې تاسو لراشي ستاده مشه سرفراز صدر دی په مخه سکی حواله ته پیش کوي دا یو حواله چې هغه ژوندې مړ پامې درک شور سن مې برابر ور یک سای دغه حواله د غیر مقلد د ستاده مشه راول ځانته حواله پیش کوي ماته غیر مقلد دی چې په کور د لګزاري کوي غیر مقلد دی چې تصدیق ته سره کوي وای زما رور دی دا غینه بعد خبره کوم چې تاسو چې ندای حق دا کوم خبره کړې ده نو هغه دا خبره کړې ده چې هغه چې کوم احادیثو کې ثابتي چې د شهید روح چې دی هغه په جنت کې کم ځای کې ګرځيږي هغه ته اجازه ته قول دا غي دی بل خبر دا چې تاویل فیض الباری قول معتبر نه دی ول نه دی معتبر فیض الباری قول معتبر دی هغه په خبره کې یو قول ته هغه څه کړی دی نسبت کړي باقی د فیض الباری چې کم قول دی زما سر په دې مسله کې هغه د هغه مطابق زما سره سوالجات خو ټیم نشته چې زه راته وخم چې هغه زما سره موافق دی او د علماء دیوبند سره موافق دی نور علما سره موافق دی بل خبره دا چې تا دغه دی وختو دا فتاوی رشیدی ما ته وخودله د امداد المفتین کې څوک لیکي مفتی شفیع رحم الله دی لیکي الغرض اخر کې لیکي وای د فتاوی العلوم دا فتاوی رشیدی چې د ابتدائی دور رشیدی سے شروع ہوتا ہے لیکن نہایت حسرت کا مقام ہے کہ حضرت ممدوح کی فتاوی کی نقول محفوظ رکھنے کا شروع میں نہ تو کوئی انتظام تھا آخر کے لیے بیا لیکي ان کی اشاعت حضرت کی وفات کے بعد مختلف اطراف میں گئی ہوئی خطوط کو جمع کر گئی ہے دا غواغه خطونه جمع شوي دي او هغه چې دی علما راخستي دي بل خبره ته ماته دا وکړه چې تاوی د نبی او د عام خلکو په منځ کې فرق دی دوی د نبی او د عام خلکو په منځ کې فرق دی دا وګوره بزرګه تاسو لږ ماته خاموشي وکړئ تاوی د نبی او د عام خلکو په منځ کې فرق دی دا سماع الموتى ده 251 صفحه ستاد مشر کتاب د سلکی او عند القبر مردا کو نبی نه مردہ کو بسلسلہ دعا سپارشی بنانا دونوں صورتیں درست ہے واہ واہ جی پخپل دی په پتو لګولې وزو پکې سنوم پخپل مشر دی پتو لګولې دا او دا نه دا نوٹ تاسو نه چالي کلو مال چاره لګل او پدې کې متعلق دی دا غیر اولا خبره دا استاد مشر دا کړی هغه صحیح ده درسته برابر ده او تا ور باندې اوس پتو لګوله نو استاد مشر خود دې قائل له بل غور دی خو جی تا د شیخ حسین علی صاحب قول دی بیانو دا دغه تسکین الصدور د دې خو ګوره جی دوسرے یہ کہ صاحب قبر سے کہے گورا صاحب قبر کہ تم میرا کام کر دو یہ شرک ہے زما اقامہ نشتے جی صحیح شو جی خواہ قبر کے پاس کہے یا قبر سے دور بدی معنی پتوہ لگولے بیالی کی اور یہی وہ صورت ہے جس کو ہماری پیر و مرشد حضرت مولانا حسین علی نے تفسیر بے نظیر میں زچ کم حوالہ پیش کوم تفسیر بے نظیر بحوالہ حافظ ابن تیمیہ نقل کیا ہے وہ لوگ جو انبیاء و صالحین کو بعد موت کی نزدیک سے پکارتے ہیں وہ بے مشرک ہے استاد مشرد کتاب میں حوالہ پیش کرا دیکھو سگو رجی دا زمان سر بل کتاب دے تفسیر بے نظیر پدی کی صفحہ نمبر 130 کی لکھی گورے فهذه الشفاعة التي أثبتها المشركون بذلك وكذلك قصدوا قبورهم قالوا نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا بذلك وهذه شفاعة أبطلها الله ورسوله دا شفاعت دا الله و دا الله نبي هغه باطل ګرځول او دا دې سوي خبره نه ده دا په دې سماع الموتى کې بیا شیخ سرفراز صاحب د 63 صفحه کې لیکي ګوره
قبور سے اس طور پر دعا کرنا کہ اے صاحب قبر اس طرح میرا کام کر، تو یہ حرام اور شرک بالاتفاق ہے. بیا لیکي ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا حسین علی صاحب هغې دا لیکلي دي په تفسیر بے نظیر کې تحریر فرماتے کہ وہ لوگ جو انبیاء و صالحین بعد موت تعویل د قبر تعویل وګوره تعویل چې د مرګ نه مخکې او د مرګ نه بعد دې منځ کې فرق نشته دی. څه وایي بعد موت کی نزدیک سے پکارتے وہ مشرک ہے. دا یې د هغې نه نقل کړي دي، وایي دا مشرک دی. دا حواله جات شته، زه درته وایم دغه نور نه که زما ګیله وه خیر دی، خو تا له خو دا نه ده پکار. هغه علما به دې ګورې په دې باندې وبخي، هغې به وایي چې ستا خو د دې په نسبت باندې د هغې په نسبت ستا ګزاره وه، خو دې مسله کې زما په نسبت باندې خویدلی، خپل به در باندې بد وای، نور به در باندې بد وای. د مشرانو د کتابونو در پیش کوم، ستا د استاد د کتاب نه پیش کوم، دا منل غواړي. بله خبره دی دا وایي ګوره زمونږ یو عالم و هغه موږ د جماعت نه ویستلی او د څه نقصاناتو له وجې دی هغه په ما باندې راتړي. خاصه دا غوږ کېده، دا ستا شیخ د شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب دی، خو ګوره دی په دې عمدة النظر کې څه لیکي 99 صفحه ده. وہ حفاظ حدیث نے بخاری کے 110 احادیث پر تنقید کی ہے اور مسلم کے 130 احادیث پر تنقید کی ہے، اور تنہا بخاری کی 78 ہے اور مسلم کی 20 ہے، اور 20 مسلم کے 100 ہے اور 20 دونوں کی مشترک ہے. زم چې ستاغه په بخاری باندې په مسلم پر راویانو په 130 140 راویانو باندې جرح وکي، په 130 احادیث جرح وکي، وایي چې دا شیخ الاسلام دی، او چې زماغه پیش کی وایي دا منکر حدیث دی. ډیره عجیبه فلسفه دی جوړه کړې ده. دا جبوره بزرگا دا ازالت الریب دے د چا کتاب دے؟ دا ستا د مشر د شیخ سرفراز صفدر سے کتاب سے لکھی. وہ یہ حدیث بخاری شریف میں 3 دفعہ مذکور ہے اور تینوں جگہوں میں اس کا ذوب ثابت ہے. نو چې ستاغه په جرح وکي، ستاغه ورته ضعیف وي، وایي چې دا شیخ الاسلام د امام اهل سنت دی او زماغه منکر حدیث شي وور او بدي په یو کور کې جمع کړي دي د الله بنده. بله خبره دا ده چې تاسو به خضر صاحب باندې یو ځل جرح کړی و، هغه د صحابو په رد کې د بعضې دغه چې دی د شیعګانو احادیثو باندې جرح کوله، ته هغې ته بد وې. د تحفه اهل سنت دی د مولانا عبدالشکور ستا مشر دی، دې کې لیکي شیعوں نے قرآن کے مخالف روایت کو کس طرح څه لیکلی ہر جان بنا دیا ہے. په دې کې بزرګانو د شیعګانو په هغه مختلف روایتونه راغستې پای باندې جرح کوي، په کومو چې تا هغې باندې لعن او طعن کو عقې باندې دی کلام کوي، تکلم به کوي، ضعیف ورته وایي، ډېر زیات وخت اخلي که نه. دا مې درته پیش کړی وی. بله خبره دا ده چې تا یو ځل ویلو چې صحت د سند دا نه مستلزمه صحت د متن، په دې تا علامه خضر حیات بکروي صاحب ته منکر حدیث وي، دا ستا د مشر په دې تحفه. بس چلو ځه دا به درته نه راښکوم، چلو صحیح شو. د هغې نه بعد ګوره تا ویلې چې د امام ابو حنیفه نه قول وښیه، دا فتاوه شاه محمد اسحاق دهلوي ده، او دې باندې چې دی دا ترجمه او تحقیق تخریج دا مفتی ضیاء الرحمن ذاکر صاحب کړی دی، یو معتبر عالم دی. دې څه لیکي ګوره وای بزرګانو وای ان دعاءهم وطلب الشفاعة منهم في هذه الحال يبزي الى الشرك. دا بزرگانو مبزید شرک ته بیا ګوره جی. واما دعاء الرسول وطلب الحوائج من وطلب شفاعته عند قبر او بعد موته، بیا لیکي فهذا من افعال المشرکین. بیا څه لیکي لم يفعله احد من السلف، یو سلف کې یو تندا نه دی کړی. وی لو کان قصد الدعاء عند قبر مشروعا، کدا شی مشروع وی لفعله الصحابه، صحابه وکړو، تابعین وکړو. په صحیح روایتونو کې دا ثابت نه ده. او لاندې لیکي وی دا د یو امام د ائمو نه دی نقل، د یو امام د ائمو نه دی نقل، دا خلک هسې وایي. او دی خو ګوره جی دا زما سره تفسیر ماجدي دی، په دې کې دی د یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. د دې آیت تحت لاندې لیکي وایي بزرګانو بعضې خلک چې دی بزرګان دین کې استعانت انبیا اولیاء سے استغاثه جایز رکھا ہے. بیا په آخره کې لیکي جی وایي دا وسیله دا چې دی دیو په دې معنی باندې هغې سره چې هغه د ذریعه وایي اور ایسی شدید و پاش غلطیاں نادر کثیر الوقوع ہے. داسې غلطیانې دا څه دي؟ دا پاهش غلطیانې دي، نادر نه دي، دا کثیر الوقوع دي. د هغې نه بعد څه لیکي ګوره وایي بزرګانو اما اذا کان المطلوب من میتا او غایبا، که چېرته مطلوب سړی کوي هغه یو شی د چا نه طلب کوي او مطلوب هغه د میت نه یا د غایب نه، میت پکې راغی، نو بیا څه لیکي وایي کسی عالم کو بے شک نہیں کہ یہ بدعت ہے. وایي بزرګانو هېڅ چا د په دې کې شک نشته چې دا بدعت دی. او بیا لیکي کوئی امام سے اس بارے میں کچھ نقل نہیں، اس امام نه دې باره کې صحیح نقل نه دی، دا علما د علمای دیوبند نه دی. بیا په آخره کې بزرګانو زه دا وایم ګوره صحیح البخاري نه درته دا پیش کوم، تا چې دا قول وکړو چې بزرګانو قبر خوا له تلی شي
او د قبر نه دعا غوښتی شي طلب د شفاعت کولی شي دا زما سره صحیح بخاري ده دا ګوره حدیث ته ګوره استدلال ته ګوره عن محمد بن جبير بن مطعم النبي قالت اتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم یو ښځه نبي صلی الله علیه وسلم لراغله فامرها ان ترجع الی نبي صلی الله علیه وسلم ورته یې ما ته به لږ وخت بعد راشي قالت هغې ورته ارأیت ان جئت بخبر الله کې د الله نبي که زه راشم ولم اجدک زه تا ونه مومم څه مقصد یو کانها تقول الموت امام بخاري ته چېرته مماتي ونه وې او دارنګې دې صحابي ته مماتي ونه وې هغه ښځې ته مماتۍ ونه وې په خبره پوه شي کانها تقول الموت ګویا چې هغه وي چې اراده یې دا وه چې زه راشم ته به وفات شوی نو نبي صلی الله علیه وسلم ورته دا نه وي چې زما قبر خواله به راشي نبي صلی الله علیه وسلم ورته دا نه وي زما نه به د دې شي طلب وکړي د دې شي طلب وکړي څه یې ورته وي ان لم تجدیني فأتي ابا بکر که ته راغلې او زه نه وم نو ابوبکر له به راشي دا زما دپاره د الله د نبي د صحیح حدیث نه خبره راغله او دا منل غواړي بل ګوره دا زما سره بل حدیث دی په دې کې 5 سندونه دي دې کې لیکي بزرګانو اول حاجي تقبیا راکې ښه ده به یې ږدې نه دا به راکې